بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. منګه اسم مبني داغه شروع کړو چې اسم مبني دي ته وي چې dva قسمونه لري. یو خدای چې اسم معرب یو خو په ترکیب کې نه واقع مخکې تعامل نه راغلی، نو دا به مبني وي بالفعل او معرب وي بالقوه. او دویم نمبر قسم هغه دی چې هغه د مبني الاصل سره مشابهت لري. مبني الاصل درې شروع دي: کل، حروف، ټول، فعل ماضي او امر حاضر معروف. بیا هم ویلو چې د دې حکم دا دی چې اخر به د عامل په بدلېدو باندې نه بدلېږي، را بدلېږي به. د اسم غیر متمکن اته قسمونه: مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، مرکبات او اسماء کنایات او اسماء بعض ظروف. نو په دې کې د مضمرات مبارکه منګه څو خبرې کړې. مضمرات، مضمر جمع ده، ضمیر څه ته وایي، د ضمیر لغوي اصطلاحي معنی د ضمیر اول دوه قسمونه: متصل او منفصل، بیا مرفوع، منصوب، مجرور، ټوټل پنځه قسمونه دا مونږ ویلو. بیا ضمیر مرفوع متصل و دوه قسم: بارز او مستتر هم ویلو. او بیا اصل کې خدا د ضمیر مرفوع متصل منګ راوړو، او چې کله ضمیر مرفوع منفصل راوړو داګه دراوړو څلور زیونه او څلور مواضع واغه بیان کړو. او بیا ضمیر شان څه ته وایي، ضمیر قصه څه ته وایي، ضمیر فصل څه ته وایي، هغه بارے مو خبره کړو. دویم اسماء اشارات څه ته وایي، ولې مبني دي او اسماء اشارات کم کم دي، او مشار الیه مبارک د مشار الیه پہچان، او کله به مشار الیه جوړو کله به مبتدا جوړو، دا موږ خبره تر کړو. د اسم موصول د مبني کېدو وجه: اسم موصول څه ته وایي، صله څه ته وایي، عائد څه ته وایي. اسماء موصولات کم کم دي کوم چې عام استعماليږي. بیا ما او من او ایون، ایتون، حالتونه او الاسلام په معنا د الذي چې ګر به اسم فاعل اسم مفعول داخل شي دا ویل شو. بیا اسماء افعال چې کوم په معنا د فعل ماضي دي او کوم په معنا د فعل امر حاضر دي داغي مبارک خبره تر شو. اسماء اصوات ویل شو. مرکبات چې دوه اسمونه یو جوړ شوی او دوه په منځ کې هغه نسبت اسنادي هم نه وي، او دوه په منځ کې نسبت اضافي هم نه وي، او دوه په منځ کې نسبت توصیفي هم نه وي. بیا موږ دا خبره کړې و چې کله دویم جزء متضمن او معنا د حرف لري مبني وي، هغه متضمن نو معنا د حرف لري معرب وي. بیا راغنه بعد موږ وویل چې اسماء کنایات چې په عدد مبهم یا په حدیث مبهم باندې دلالت کوي. دوه قسمونه دي: کنایه از عدد، کنایه از حدیث. کنایه از عدد لپاره کم او کدا استعمالیږي، او دا خبر لپاره کدا او دا کوي دا ولې دا حدیث مبهم د پر راځي. یا موږ دا خبره کړې و چې دا کم په دوه قسمه ده: کم استفهامي او کم خبري. تعریفونه ویلو د کم استفهامي او خبري. او دویم موږ دا خبره وکړو چې دا کم نورس تمیز راشي څنګه وي. تمیز کم استفهامیه نورس تمیز مفرد منصوبي، دا کم خبري نورس تمیز مفرد مجرور یا جمع مجرور وي. د سره سره موږ بعض ظروف په اړه خبره کړو. ظروف موږ شروع کړو اتم نمبر نو باید کې د قبل او بعد او فوق او تحت حالت موږ ویلو، د حيث ویلو، او مخکې سبق اذا ویلو چې دا د مستقبل لپاره راځي اگر په ماضي باندې داخل شي. او په دې کې معنی د شرط هم پرته وي په اذا کې، کله چې وروسته دوه جملې راشي به معنی د شرط. او دا شانتي اذا کله کله مفاجاه راځي، مفاجاه اچانک یو کار کې دوه باندې دلالت کوي. بیا به اذ ده، اذ د پاره د ماضي راځي اگر کدا په استقبال باندې، اگر کا په استقبال باندې داخل شي په جمله فعلیه باندې په اسمیه په دا باندې داخل شي په جمله مضارع باندې، نو بیا به هم هغه د معنا ورکړي. بیا د اذ نو وروسته جمله اسمیه مراد لشي، جمله فعلیه مراد لشي مثال لشي. بل اين او ان دا د مکان د پر راځي او په معنی د استفهام باندې همي او په معنی د شرط باندې همي. اين، اين تمشي تکم زیته زي ان تقو تبکم زیته کینی. یو بل ان شاء الله تاسو آئنده بل کتاب کوای کنه چې دا ان نه نه دا کیف کله کله د کیف په معنی باندې هم راځي. ان کله د کیف په معنی هم راځي. لکه قران مجید دی فاتو حرثکم ان شئتم، دا ان شئتم دلته کې دا ان په معنی د کیف باندې ای کیف شئتم تاسو خپل مطلب خپل فصل ته
چې څنګه چې تاسو غواړئ. بل الله تعالی قرآن مجید فرمایي ان یحیی هذه الله بعد موتها، ای کیف یحیی الله، څنګه به الله پاک ژوندي کوي. حضرت عزیر علیه السلام چې کله پر کلی باندې واوړېد او کلی په چتونو باندې پروت او کالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ان يحيي هذه الله، څنګه به ژوندي کوي الله پاک دا کلی بعد موته ورسره مړ کېدو د دینه ختمېدو د دینه. نو دا ان عام طور باندې خو دا مکان د پر راځي او کله کله د کیف په باندې باندې هم راځي، ان د کیفیت په اړه کې تاسو کوي. دا دې وړول شو کنه. بیا په ظروف مبنیو کې یو متا ده، متا د زمانه لپاره دي او متا هم په دوه قسم باندې، کله متا استفهامیه راځي کله متا شرطیه راځي. پہچان دا ده چې ورسو دی یو فعل لګلو جو ال دا متا استفهامیه وي او ورسو دی دوه فعلونه راغلي جو ال دغه متا چې نه دابا دا شرطیه وي. متا بدل سره د یو زمانه په اړه کې تاسو کولای دي. لګته متا تصوم اصوم، کله چې تو روزنی سي نه دا به روزنی سم، کله چې تو روزنی سي نه الله بدل روزنی سم. یا متا تسافرو وزل لګی را متا تسافرو دا به باندې زفام ده. متا تسافرو تبکل زی کله به سفر کوي نو اوس ګوره دلته کې دا کم وخت به سفر کوي دا زمانه پکې راغله. پوه شو به معنی شپږم نمبر په ظروف مبنیو کې متا ده. متا په ذریعہ سره د زمانه په اړه کې تاسو کولای کیږي. او متا د وو نه په متا استفهامیه هم راځي او متا شرطیه هم راځي. متا استفهامیه وکړي چې کله دې ورستو یو فعل لاغلو او متا شرطیه وکړي چې ورستو په فعل لاغلي. پوه شو به معنی. او متا ولي مبني نه، متا څنګه مبني نه چې بریږي معنی د استفهام لپاره متضمن نه، معنی د استفهام پکې موجوده ده، حرف استفهام معنی پکې ده چې متضمن وي معنی د عبد رجو هغه مشابهت معنوي ده وتی. نو ومنها متا او د دې ظروف مبنیو نه متا ده. متا د سره پر راځي لزمانه د زمانه لپاره راځي شرطا و استفهاما، شرطا او استفهاما، یعنی متا یا خود شرط لپاره راځي او یا د استفهام لپاره راځي. د شرط لپاره به حل راځي چې کله دا متا د ورستو سو اسمونه سو فعلونه راغلي لګي متا تصوم اصوم ته چې کله هم روزنی سي نو زه به حال روزنی سم. او کله چې کا متا په معنی استفهام باندې راځي لکه متا تسافرو ته کله سفر کوي لکه پوه شوي. ومنها کیف او یو د دینه کیف ده للاستفهام حالا دا لپاره دا حالت ته تاسو کول لپاره دي. د کیف بدل سره د یو حالت په اړه کې تاسو کولې دي لکه کیف انت معنی فی ای حال انت تب کم حال کې فی ای حال انت فی ای حال انت دلګی دا کیف دا مبنی دی. کیف ولی مبنی دی ځکه چې معنی د استفهام لپاره متضمن دی. ټول کې دا خبره ده چې کومه کې استفهام ولا معنی خبره ولا معنی د حرف استفهام لپاره متضمن دی د دې وجه نه مبنی دی. نو د کیف په اړه کې د کیف بدل سره د حالت په اړه کې تاسو کولای کیږي لکه کیف انت ای کیف فی ای حال انت تبه کوم حال کې لکه پوه شو به معنی. ورمتا منګه دا قبل او بعد د مخ ورسره لپاره دي ایسو دا زمان لپاره راځي د جملې لپاره جمله باندې استعمالي. بیا پرې کې اذا استقبال لپاره راځي او شرطیه هم راځي او ظرفیه هم راځي او ابتداء دا په ماضی باندې داخلي ماضی لپاره راځي اگر کوم مستقبل باندې داخل شي شرطیه هم راځي استفهام هم راځي او ظرفیه راځي ظرفیه او شرطیه. متا دا د زمان لپاره راځي او کله کله د زمان په ذریعہ سره دی تاسو کولای کله متا د شرط لپاره راځي او کله متا استفهامي. بیا کیف او کیف د یو حالت ته تاسو په پار راځي. بیا د دې نه یو ایانا ومنها ایانا للزمان استفهاما، ایانا د زمانه لپاره جو د دې په ذریعہ ایانا په ذریعہ سره د زمانه په اړه کې تاسو کولای کیږي.
د ایانه بدل اعتراض او زمانه مبارک ته پوس کولېږي د ایانه یوم الدین کله به ورځ د جزا وسپا متا هم د زمان د پر راځي او ایانه هم د زمان د پر راځي د متا او ایانه کې فرق دا دی چې ایانه دا صرف د استقبال د پر راځي او ایانه په دې کې فهم فرق دی چې د ایانه د معظم شیز د تپوس لپاره راځي د معظم شیز د تپوس لپاره راځي او متا عام دی د هر شیز د تپوس لپاره راځي لکه دا کافرون يسأل ایان یوم القیامه تپوس کوي چې د قیامت د ورځ به کله وي نو متا یوم القیامه ویلم صحیح دی ایان یوم القیامه لکه اوس ته متا تسافر دست نه شوی چې ایان تسافر ځکه چې دا د یو معظم کار نه دی لوی کار نه دی یا قیامت په باندې خاطبوس کې دا کافرانو د قیامت مبارکي يسألونك عن الساعه ایان مرساها چې داخله د قیامت په باره کې ستاسو د پوس کوي چې دې راتلل وکړي وي نو دا متا هم د زماني لپاره راځي استفهام او ایان هم د زماني د استفهام لپاره راځي هو متا او ایان کې فرق سره چې ایان دا صرف د مستقبل لپاره راځي او معظم سید ته پوس لپاره راځي معظم یو لوی سید ته پوس لپاره راځي او دغه چې نه دا عام دی متا لوی سید کور کوډه سي خاجي ومنها ایانا او ایانا دا ولی مبنی دی ځکه چې معنی دا حرف استفهام در متضمن دی ومنها ایانا للزمان استفهاما او د دین یو ایانا دی چې دا زمانه د استفهام د تاسو کول لپاره راځي لکه ایانا یوم الدین کله به ورځ د جزا ومنها مذ ومنذ د دین یو مذ او منذ دی د دې حروف مبنیونه یو مذ او منذ دي دا ولی مبنی دي یو خدای وجه دا مبنی دي چې دا مذ او منذ دا حروف جارو کې مرادي باو تا او کاف لام او منذ مسخلا منذ مسخلا حروف جاره دي ځکه او یا ندی وجه دا راځي چې مذ پدې کې حروف کم دي دوه ټکي دي پکې دوه حرفونه دي پکې او د اسم او د فعل لپاره کم از کم 3 حروف پکار دي نو لري دي هر سره مشابهت ته د وځي په اعتبار سره د وځي په اعتبار سره ای کې مشابهت ته او دا منذ په دې باندې عمل دی وذا منذ منذ دا راځي د ابتدای مدت لپاره او دا راځي د جميع مدت لپاره ابتدای مدت او جميع مدت ابتدای مدت لپاره وکړه راځي چې کله دا په جواب د متا کې راشي ابتدای مدت لپاره وکړه راځي چې کله په جواب د متا کې راشي لکه تاسو کوی متا ما رأيت زيدا متا ما رأيت زيدا تا دا زید د کړي نه لري نو ته ما رأيته مز او منذ يوم الجمعه چې ما غنه لري د جمعې د ورځې نه نو ګوره یې زما د نوی دوه هغه لري ابتدا د جمعې د ورځ نشوي دا پوه شئ نو دلته دا مز او منذ دا په معنا د ابتدای مدت لپاره راغله ځکه چې دا په جواب د متا کې راغله او کله چې دا په جواب دا کم کې راشي کله دا په جواب دا کم کې راشي نو بیا هغه د جميع مدت بیان پر راځي لکه تا ته انسان ته بولږي کم مدت ما رأيت زيدا دا د زید سور زونه نه لره انده راوته وي ما رأيت مز او منذ يومان ما غنه لره د دوه ورځو یعنی مطلب دا چې زما د نوی دوه هغه پوره مده سونه ورځو شولې دوه ورځو شولې پوه شو بنه مله نو مز او منذ دا هم په ظروف مبنیو کې دي مز او منذ دا ولی مبني دا خو یا خو د دې له چې حروف جاره دي او یا مونږ خو د دې له مبني دي چې بری کې حروف کم دي درېونه او دا منذ پای باندې حمل ده دا مز او منذ باندې دا اول مدت د بیان لپاره عمر راځي او د جميع مدت د بیان لپاره عمر راځي دا اول مدت د بیان لپاره وکړه راځي چې کله دا په جواب د متا کې راشي او د جميع مدت د بیان لپاره وکړه راځي چې کله دا په جواب دا کم کې راشي لکه پوه شئ وګوره وتا ومنها مذ ومنذ او د دې ظروف مبنیونه یوم او یوم ده بمعنى اول المدته
دا د اول مدت په معنا باندې راځي. کله ان صلح جوابا لمتى، کله چې دا صلاحیت لري د متا په جواب کې دراتللو، کله چې دا صلاحیت لري د متا په جواب کې دراتللو. لکه ته په جواب کې وې ما رأيته مز او منذ يوم الجمعه، ما نه لیدل هغه مز يوم الجمعه د جمعې د ورځې نه، مز يوم الجمعه به یا منذ يوم الجمعه به. فی جواب من قال، په جواب د هغه چا چې هغه ته وایي متى ما رأيت زيدا، وای تا دا کړي نه زید نه لیدل. اول مدة انقطاع رؤيتي اياه يوم الجمعه، چې زما اولنۍ مدة دا هغه د نه لیدلو رؤیت چې زما د انقطاع شوې ده هغه د جمعې ورځ ده. دغه پوه شوئ، یعنې د نه لیدو زما د هغه ابتدا چې نن د جمعې د ورځې نه شوې ده. وبمعنى جميع المدة، او د اموز او منځو د جميع مدت د بیان دپاره هم راځي. کله ان صلح جوابا لکم، کله چې دا د کم د جواب راغلتلو صلاحیت لري. لکه په جواب کوئی ما رأيته مز او منذ یومان، چې ما نه لیدلی هغه دوه ورځې. فی جواب من قال، په جواب دا چې وایي کم مدت ما رأيت زیدا، څومره مدت زید نه لیدلی، نو ته ورته ما رأيته مز او منذ یومان، ای جميع مدت ما رأيته یومان، یعنی پوره موده هغه چې ما هغه نه لیدلی نو هغه دوه ورځې دي. لکه پوه شو په دې باندې مز او منذ باندې پوه شوې. مز او منذ باندې دا ظروف دي، او کله جميع مدت لپاره راځي او کله دا اول مدت لپاره راځي. ومنها، او د دینه یو لدا لدن دي. لدا او لدن بمعنى عنده، بمعنى د عنده باندې دي. لدا او لدن دا هم په ضروب مبني وګړي، دا بمعنى د عنده دي. او په دوانو کې شرط دی، په دوانو کې فرق دی چې په عنده کې دا شرط نشته چې دا سیس د سره موجود وي په دې وخت کې. اگر دا په قبضه کې پکار دی او د سره په حال موجودیدل لري ضروری دی. او د لدا او د لدن لپاره شرط دی چې دا سیس بعد د سره په دغه وخت کې موجود وي. لکه زما سره 1 روپۍ دي، المال عندي ویل صحیح دي، ځکه چې زما سره اوس په جیب کې خو نشته دی، خو کېدای شي په کور کې را سره. او که زما سره اوس په جیب کې روپۍ نشته دی او زما المال لدي، نو دا غلط دی. دا سره غلط دی. ولې؟ ځکه چې د لدا او د لدن لپاره دا خبره ضروري ده چې دغه سیس په دغه وخت کې فی الحال کېدل ضروري دي. نور دا د عین په معنی باندې راځي. الله تعالی فرمایي وعلمناه من لدنا علما، هم ورکړه هغه د خپل طرف نه علم. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام. ومنها لدا ولدن، او د دې ظروف مبنیونه یو لدا او لدن دي بمعنى عنده، چې دا د عنده لکه څنګه چې عنده نه ظرف د پاره راځي د ظرف مکان او زمان د پاره، دغه شانتي دا نو المال لديك، چې مال ستا سره دی. والفرق بينهما، دی لدا لدن د عنده سره فرق دا دی ان عنده لا يشترط فيه الحضور، چې په عنده کې حاضر کېدل لدی څه شرط نه دي، په دغه وخت موجودیدل لدی شرط نه دي. ويشترط ذلك في لدا ولد، او بلدا او بلدن کې دا شرط دی. به وجاء فيه لغات اخر، او بدیل لدن کې نور لغات هم راغلي دي. یعنی یو لدن نه لدن هم لګي، لدین هم لګي، لدن هم لګي، لدو دا هم لګي، یعنی بدیل نور لغات هم دي. ومنها قط، ايو د دینه قط للماضي المنفي، د ماضي منفي لپاره دي. قط لکه ما رأيته قط، ما غد سناړو لیدل دینه. او عوضو د مستقبل منفي لپاره دي، لکه لا اضربه عوضو، ما غد سناړو زبر سناغه ونه وهمه، زبر سناړو هغه ونه وهمه. واښو په دې باندې قط او عوضو. نو قط د مستقبل منفي د ماضي منفي لپاره راځي، او عوضو د مستقبل منفي لپاره راځي. لا اضربه عوضو. هغه پوه شو به باندې. بل اوس د دې نه یو قاعده بیانې. قاعده دا ده چې کله د ظروف اضافت جملې ته وشي، د ظروف اضافت څه ته وشي،
جملې ته وشي یا د مثل او د غیر اضافت نه دا د دې سره د مثل سره ما او ان شي نو په دې صورت کې به دا مبني وي مبني ویل جایز دي لکه ته هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دلته دا یوم ظرف ده یوم سره او د دې جملې طرف ته اضافت شوی دی د جملې طرف ته اضافت وشي یا د ظروف اضافت اذ ته وشي اذ ته لکه ده یوم اذین حين اذین نو دا حين اذین او یوم اذین دا بدل کو یوم اذ کان کذا دا اوسې ډول لګي پرې هم پاره کې تاسو ترکیب کوئ وجوه يومئذ مسفرة نو وجوه دا مبتدا يومئذ يوم مضاف او اذن بازل کو اذ كان كذا اذن بازل کو شو نا كان كذا حذف کړل شوی دی او د دې په عوض کې بری اذ باندې تنوین راوړل شوی دی اذن ویلېږي څه ویلېږي اذن ویلېږي نه لګي دغه تنوین ته تنوین عوضی ویلېږي څورته ویلېږي نو کله چې دا ظروف د دې اضافت وشي جملې طرف ته یا اذ طرف ته نو د دې ظروفو مبني ویل جایز دي مبني ویل څه دي مبني په فتحه باندې لکه ته یوم ينفع نو یوم ينفع الصادقین دلګي دا یوم چې ته په دې باندې زبر وین دا دې وځي نه چې د دې اضافت جملې طرف ته شوی ده او يوم اذ كان كذا يوم اذ حين اذن او بدي حين او بدي يوم باندې چې دا فتحه زما نو دا د دې ونه چې دې اضافت اذ تشوي د دې وجه سره د دې وجه دا چې کله د دې ظروف اضافت جملې ته وشي د دې حروف اضافت څه ته وشي نو جمله د صاحب مفصل باندې يعني د اکثر علماء کرام باندې مبني ده نو دې د جملې نه بنا راخودله د جملې نه سره راخودله بنا راخودله نو چې جمله مبني نه بنا سره مبني شو هغه پوه شئ خدا مبني بنا راکاږي او کنه راکاږي نو بدی کې څنګه اختلاف ته نو دی وجه نه وای چې دا مبني ویل جایز دي مبني ویل ضروری نه دي بلکې سړي جایز دي جایز یعنی کتا مبني دا ونه وي او اعراب بھی ہوئے جو صحیح لکه قرآن مجید کې دی هذا يوم ينفع الصادقين ولکه دا یوم ویل دی یومین نه ویل واضح يوم ينفخ في الصور فتأتون يوم ينفخ في الصور نو دلته يوم ينفخ في الصور کې دلته يوم دین دا جمله ته مضاف ته او دا مبني نه په فتح باندې حينئذ يومئذ واضح به معنی واعلم پوښ په دې خبره باندې انه اذا اضيف الظروف الى الجمله کله چې دا ظروف اضافت نسبت شي د جملې ته او الى اذ اضافت شي نجاز بناؤها على الفتح دا مبني ویل په فتحه باندې جائز دي جائز سری یعنی واجب نه دي بلکې جائز دي جائز مطلب دا دی کتبه کې فتحه وای جوایا کنه جو معرب وایا كقوله تعالى لقد الله تعالى دا قول شو هذا يوم ينفع الصادقين دا اورز د قیامت دا اورز چې نه په ورکه رښتونو ته رښتیا دا هغه نو يوم ينفع الصادقين عمل شي او يوم ينفع الصادقين زمون قرات کې يوم ينفع الصادقين يوم ينفع الصادقين هغه پوه شو به باندې ها او يوم چې مبني راغلی په قوم يوم ينفخ في الصور وكيومئذ او حينئذ او يومئذ او حينئذ چې شروع پدې کوم دا اذن په اصل کو اذ کان کذا او حينئذ کې اذن او اصل کې اذ کان کذا نو په دې صورت کې هم د یوم او د حين اضافه شو نو دا ځکه مبني نه په فتح باندې وكذلك مثل وغير مع ما وان او دا رنګ چې کله دا مثل او غیره دا د ما سره راشي یا د ان سره راشي یا د ان سره راشي نو په دې صورت کې ودا مثل او غیره دا به مبني وي هغه پوه شئ کله دا مثل او غیره دا د ما سره یا د ان سره راشي دا به مبني په فتح باندې وكذلك مثل وغيره دا رنګ مثل او غیره مع ما چې کله د ما سره راشي یا د ان سره راشي ان یا د ان سره راشي نو ته تقول ضربته مثل ما ضرب زيد ضربته مثل ما ضرب لکه دا مثل
دا واسطه منصوب دی دغه چې د ما سره اضافه شي او یا ته چې ضربته غیر ان ضرب زید نو دلته دا غیر نو سو ان غلره نو غیر مبني للفتح باندې ومنها امس بالكسر ادرين يو بالامس بالكسر سره عند الحجاز دا الحجاز باندې دا هم مبني دي لکه پوښتنه به باندې تقریبا پوښوي نو منګه د ظروف مبنیه او باس وکړو چې ظروف مبنیه ظروف څه ډول لګي چې هغه په یو ځای باندې فعل صادرېدو په ځای باندې یا د فعل صادرېدو په وخت باندې دلالت کوي نو دلته به ظروف زمان او ظروف مکان ټول ذکر دي یا به سره چې د هغه زمانه لپاره عمر چې د مکان لپاره عمر چې ټول دی یو ځای ذکر کړل نو باید قبل او بعد او فوق او تحت او درې حالتونه بیا عیض جمله طرف ته مضافي او مفرد طرف ته مضافي او اذا د استقبال لپاره راځي او د ماضي باندې داخل شي بیا او معنا شرط په هم موجود وي کله کله اذا مفاجاتيه راځي اذ چې د ماضي لپاره راځي اگر که مستقبل باندې داخل شي اين وانا استفهام د لپاره هم راځي د شرط لپاره هم راځي متا د زمانه لپاره کې تاسو کول لپاره هم راځي او د شرط لپاره هم راځي کیفه د دې په اړه کې د حالت په اړه کې تاسو کولېږي ایا د معظم سیزه تاسو لپاره راځي او مز او منزو ځوان د اول مدت لپاره راځي او جميع مدت لپاره راځي لدا لدون د دې په اړه خبر وشو چې دا د معلومات دي قد عوض قول عط عوض د مستقبل منفي لپاره او قد دا د ماضي منفي لپاره راځي او بیا قاعده ویل شو چې کله د ظروف اضافه جملې ته وشو نو لري مبني بر فتحه ویل جایز دي په دې پوه شئ نه وړو